अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफ़रूज़ा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा काबिल क़दर ढेरों गैरतमंद मुसलमानों, हाजिरीनों, सामीनों, कायनात की द बेहतरीन माशरे द पारा ज़रूरी चीज़ुना सो खबर दासी दा ढेर ज़्यादा ज़रूरी और लाजिमी दी माशरे के अमनी माशरे के इस्लाह वाला माशरे दागे द पारा अहम चीज़ आगा हुकूकुल इबाद दी बंदगान कम हुकूक दी चिकल अदा अदा कीगी माशरे के बा अमनी, माशरा के बा सुकूनी, माशरा बा खुशहाल माशरे। मोहतरम दिन दा कामिल मुकम्मल और जामे दिन दे
پدې کې د ذره برابر د کمی او د زیاتی گنجائش پدې کې نشته. محترمو، څومره ملتونه چې دي، څومره مذاهب دي، د هغې نه څه حکم راغستل او په هغې باندې عمل کول دا ډېره لویه غلطي ده. نن افسوس سره زمون مسلمان هغه د غیرو طور او طریقې د هغې د اپناولو کوشش شروع کړی دی. د هغې د اپناولو کوشش شروع کړی دی چې کم کارونه په طبیعت برابر دي نو کوشش کوي چې هغه په خپله معاشره کې رایج کړي. او دا د غیرو یو سازش دی. کوشش کوي چې مسلمان صرف د عباداتو پورې محدود پاتې کړي، چې مسلمان باغ ته ویل کېږي چې صرف لمونځ کوي بس، مسلمان هغه ته وایي چې روجې نیسي بس، مسلمان هغه چې صرف زکات ورکوي به دا مسلمان دی، حج کوي، عمرې له ځي، خیرات کوي به دا مسلمان دی. حالانکه د مسلمانۍ لپاره صرف عبادات او بیا صرف حقوق الله دا کافی نه دي، بلکې دا د هغې یو جز او یو شعبه ده، حصه ده د دین. خو دا غیر مسلمه یهود و نصاراو د هغوی سازش دا دی چې مسلمان صرف عباداتو پورې محدود کی. په عباداتو کلم غیر مسلم مسلمان نه دی منع کړی. اکثر که په هندوستان باندې د انګریز حکومتو نو خلک د منظور نه دی منع کړی، خلک د روجو نه دی منع کړی، خلک د حج نه دی منع کړی. که تاسو وګورئ اوس هم د اکثر د غیر مسلم ملکونو چې مسلمان راځي حج له خرچه پې کموي، په لږه خرچه راځي او فاصلې زیاتوي. موږ مسلمان چې لنډ ملک ته ځو، سعودي ته، حرمین ته ځو، حج او عمرې له، خرچه را باندې زیاته ده. نو محترم عرض مې دا کو چې غیر مسلمه د مسلمان د عباداتو نه نه یریږي، دې کا ذکر کوي بلا شي تسبیح وسری دې ذکر کوي، هیڅ غیر مسلمه ته دې نه یریږي. نو سره دې فکر شته چې څومره ډېر خلک ذکر کوي، څومره خلک روجې نیسي، کافرانو ته هیڅ تکلیف نه رسي، نه په دې باندې غمجن کېږي. څومره ډېر خلک حج ته لاړه، څومره ډېر خلک زکات ورکوي، په دې پروا نشته. محترمو چې کم څیز نه اغیار یریږي نو هغه کامل دین دی، مکمل دین چې کم بنده کې دی د داسې کس نه دا غیر مسلمو په لړزان باندې دي. نن ما ورته ګورو چې څومره غیر مسلمه قومونه دي، هغوی د هغه مسلمان نه یریږي چې صرف روزهدار نه دی، صرف
منگزار نه دی صرف ذکر اذکار والا نه دی بلکې د عباداتو سره سره د حقوق الله سره سره د حقوق العبادو د هغې د ادا کولو په خیال ساتي د هغه مسلمان نه نن اغیار څومره دي غیر مسلمه ملکونه او قومونه او طاقتونه د دې مسلمان نه یریږي علماء کرامو د دین دپاره د دین اسلام شعبې ذکر کړي دي صرف یو څیز دا دین صرف مسلمانی نه وي ما او تا صرف د جمعې په ورځ مانځله راځو بس زه منځګزار یم مسلمان یم نه نور منځونو خیال ساتل پکار دي دا قرنګي څنګه د الله دا حکم پوره کې داسې نور حکمونه هم د الله شته هغه هم پوره کول پکار دي نو لومبي څیز چې کومه شعبې دي حصې دي د دین اسلام هغې کې لومبي اهم جز او اهم شعبه هغه عقاید دي چې عقاید صحیح دا لازمي څیز دی عقاید دا عقیدې ته ویل کېږي چې ستا د الله په ذات عقیده څنګه ده د پیغمبرانو متعلق دی عقیده څنګه ده د صحابه کرامو متعلق دی عقیده څنګه ده د خپل پیدایش متعلق دی څه عقیده او څه سوچ دی د مرګ نه پس دی څه عقیده ده د قبر متعلق دی عقیده او نظریه څنګه ده د قبر نه بعد بیا د رب دربار ته ورځي بیا دی عقیده څنګه ده ای باره کې ستا عقیده څه ده د ملائکو متعلق دی څه عقیده ده د کتابونو متعلق دی څه عقیده ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم متعلق عقیده دی څنګه ده او رجو کسوی یو بچ صرف پیغمبر منی وی دا مسلمانی او کلمه ویلی مینا پیغمبر او قادیانیان منی کلمه هم وی قادیانی کلمه هم وی او پیغمبر علیه السلام پیغمبر هم منی او دی قادیانی غیر مسلمه ولی پیغمبر دا مننو سره سره با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر هم منی دا سر لازمی دی دا عقیدی جزون دی بیا نو محترم وارد میں دا کولن بی سیز عقیده دا عقائد ستا سنگ دی دا صحیح کول بکار دی که عقائد صحیح نو عقائد صحیح نو ټول اعمال بیکارو مردود دي لومبي سیز صحیح عقیده ده عقیده سمه وه ورکوټ عمل به الله ډېر لوی اجر درکوي هغه به د الله په دربار کې قبولي ما ورته ګورو غیر مسلمه مونږ خلک یادوي د خلکو دومره خیرخوا دي او دومره اسپتالونه جوړ کړو دومره روډونه جوړ کړو دومره خلکو سره امداد او تعاون وکړو دومره ټرسټونه چلی ادارې چلی فلاحي ادارې چلی یو سړی غیر مسلمه دی یو بنده دا غیر مسلمه دی که نارینه دی او که زنانه خو چې ایمان نه دی راوړی عقیده صحیح نه ده دې کې د ټول انسانیت ته خیر رسي دا خیر د الله په دربار کې قابل قبول نه دی ځکه اهم چیز هغه کلمه ده امون خلک په دې خبره ډېر غټ فخر کوو ښه خبره ده چې انسان مسلمان ته نه بلکې انسانیت ته خیر ورسوي خو اهم چیز ولا
دا خیر چې تا ته خیر در رسي د دې لپاره عقیده لازمي څیز دی خیر دې ورسو ښه خبره ده چاله دې اوبه ورکړې چاته دې سورې ورکړه چاله دې جامې کپړې ورکړې چاله دې خوراک څښاک ورکړه ډېر لوی خیر دی خو ایمان نشته عقیده ټیک نه ده نو دا جامه پیزار بل ورکول او دا خیر بل ورکول د دې به فایده او ثواب تا تعالی ملاويږي چې تا عقیده ټیږي لومبی شي هغه عقیده ده د عقیده اصلاح ده صحیح عقیده الله دې زموږ استادو د ټولو نصیب کړي دویم سیز هغه بیا عبادت دي عبادت چې کومه تا حقوق هم ویل کېږي عبادتونه د الله عبادت دی د الله بندگی ده کې دا بندگی چې کوو د الله حق دی نو څنګه حقوق الله دي دغه شانتي حقوق العباد دي دریم سیز هغه معاملات دي معامله د څنګه ده مونږ وایو یاره پلان کې خموز کوي خو په معامله کې ډېر څه پر دی عبادات هم آسان دي ذکر اذکار ما مخکې ویلو ذکر اذکار آسان دي نفلونه هم آسان دي تهجد هم آسان دي منځونه خیراتونه ورکول ډېر ښه کارونه دا کول آسان دي ګران نه دي خو مشکل باب چې دی هغه معاملات دي لین دین خرید و فروخت د چا سره تعلق دی چې دا صحیح لوزو کې د لوز پابند دی ستا معاملات څنګه دي د خلکو سره خلک دنه څومره په اور کې ولاړ دی څومره دنه تنگ دي ښځه دنه څومره تنګه ده بچي دنه څومره تنگ دي گاونډي دنه څومره تنگ دی کلیوال دنه څومره تنگ دي کشران مشران دنه څومره تنگ دي هر سړی دې ته سوچ وکړي دا معاملات معامله د څنګه ده نو دا اهم جز دی دریم او څلورم نمبر هغه اخلاقیات دي اخلاق ته څنګه دي ښه اخلاق ښه کردار دا د دین شعبه یو جز دی بیا اخلاقو کې مونږ خلک ډېر کمزوري یو دا قرنګي هر څه برابر دي خو اخلاق چا سره چې مخامخ کېږي کنځل او وینا او بدرن کلک شانتي کمی کو داهي څه کې راغی نو بیا زمونږه اخلاق داسي چې هغه بیا صفري او باز خلک کوي ویره زه دا ناروا نشم برداشت کولی اخلاق دي کنه برداشت اخلاقو کې راځي ناجایز چې ته برداشت کې نه برداشت کوي او خلک ناجایزه جایز خوار سړی برداشت کوي خبره ده مسعود شته چې جایز نه برداشت کوي دا خو لیونی په جایزه خبره چې غوسه ورځي برداشت قابل برداشت ماده بده کې نشته دا غوسه دی چې جایز خبر یو دی برداشت نه کی یعنی دی پای جګړه وکي او دی په قار شي نو دا خو درو ذهن والا کار نه دی برداشت خو به خبره کې چې کوم د ناجایزي خلک برداشت کوي کله کله مشرنا یو کار ناجایز وشي خلک برداشت کوي د بیبي نه یو کار داسې وشو غلط دی برداشت کا خاون نه یو کار داسې وشو ښځې له پکار دی برداشت کی د پلار نه یو غلطي وشو بچی له پکار دی برداشت کی بچی له پکار دی د پلار خبره برداشت کی گاونډي له پکار دی خپل گاونډي خبره برداشت کی نو ناجایز خلک برداشت کوي جایز خاص هم د برداشت قابل دی جایز خودي جایز موږ باندې کس په دې خبره باندې غټه د حضور
شه د امت سره وي زه اخوا دې خوا خبره نشم برداشت کولی برداشت به کوو مسلمان ته د برداشت حکم شوی دی تعلیمات د ښه اخلاقو راکړی شوي دي د حقوقو خیال او د ښه اخلاقو مظاهره دا ډېر لازمي څیز دی د حقوقو متعلق په احادیثو کې انسان پرې د ځناور متعلق هم حقوق ذکر شوي دي څومره حقوق ذکر شوي یو صحابي اوښ دی پای باندې به د بوج کار کو دغه اوښ راغی نبی اسلام خدمت کې حاضر شو نبی اسلام خواله راغی او په جړا شو سترګو نه اوښ کې بیږي نبی اسلام داغه پریاد واورېده هغه مالک راووتو دی مالک څوک دی راغی په دې اوښ باندې نرمي کوه دې چې څومره بوج برداشت قابل دی دومره بوج پې وړه چې کوم پیغمبر کم دین مونږ ته د زناور د حقوقو تعلیم راکړی دی مونږ نن د مسلمان د حق خیال نه ساتو پلار د بچی د حق خیال نه ساتي بچی د پلار د حق خیال نه ساتي بیبي د خاوند د حق خیال نه ساتي او خاوند هغه د بیبي د حق خیال نه ساتي گاونډي د گاونډي پتندر هم نه لګي چې څه خوښي کوي او هر سړی بل ته په انتظار ناست چې زه به دنه څه قسمه څه وکړمه ځان ته څه فایده وکړم او ګیله هر سړی دا کوي چې پلانکي زما خیال نه ساتي نو زما حق نه ادا کوي زما په حق دی که مونږ خپل ګریوان کې ملک سوچ وکړو چې د پلانکي په ما باندې څه حق دی پر ابروز یو کس ما سره مشر دی را سره ناستو کلي کې ما ته وایي چې زه خو ستانه خفه یم ګیلهمند یم درنه زما دا تپوس ونه کړو زه داسې چېرته تللی وم مسافر شوي یم بیا رالم او تاړو زما به دومره ورځو کې تپوس ونه کړو چې ته به کلي کې یې که نه نو ما ته یو خو زما معذرت اول وکړو مې زه زیات تر زه په خپله کلي کې نه یم سار روزو ماوستن تېر ځو صرف د سړی لپاره کور ته کلي ته راځو نور خو باقي مونږ د کلي نه خبرېږو بهرحال هغه د خپلې ګیلې اظهار بار بار وکړو ما خفه کېږم نن سبا هر سړی د بل له ګیله بند دی ستا د ما نه ګیله ده نو کېدای شي زما په زړه کې ستا نه 15 ګیلې عرض مې دا کوو هر سړی ګیلهمند دی چې زما حق په چا نه ادا کړی پلار د زوی نه زوی د پلار نه ښځه د خاوند نه خاوند د ښځې نه خواښې د انګور نه انګور د خواښې نه ورور د خور نه خور د رور نه یو بل نه هر سړی ګیلهمند دی محترمو لږ شان د سوچ وکړو زما په ذمه باندې د دې رشتې یا د دې کس څه حقوق دي هغه ما ادا کړي که نه نو محترمو معاملات او اخلاق دا اهم جزونه دي د اسلام او بله چې کوم اهم څیز دی شپږم نمبر هغه حدود دي د شریعت د دین اسلام دا شعبې دي عقیده ده عبادات دي معاملات دي معاشرات دي معاشرت چوته ویل کیږي رهن سهن ولاړه ناستا غم خادي جدا شریعت مطابق شریعت صرف د مونږ نوم نه دی مونږ صرف بس مونږ گزار دی دا مسلمان دی بس مونږ یو بنا مونږ مسلمانان ولې 15 وخت مونږ کو دا خو یو جز تا راټینګ کړی دی ذکر اسکار کې یو جز دی ول راټینګ کړی کبل یو نیک کار کې دا یو جز دی یو حصہ ده کامل ایمان او مومن مسلمان هغه ته وایي چې په شپږو وانو شعبو کې په دې باندې دی عمل کوونکی نو معاشرت نه بعد بیا حدود دي حدود ویل کېږي حد جاری کول وتا حد د کم شي صحت دی چا غلا وکړه سرقه د غلا ده د غل لپاره صحت دی چې غل ته سزا ملو شي
چا زنا وکړه داغه د پاره زناکار د پاره څه حد دی اته سزا ملو وعده کړی دی زنا یې وکړه دی به سنګسار کیږي وعده کړی نه دی زنا یې وکړه دته به کوړی ورکول کیږي دا قرانګي حدود دي ته ویل کیږي کم حکم د مات کو داغي څه سزا ادا بتا ته ملاويږي د دین اپس کول دا بیا د حاکم وخت کار دی او حاکم وخت مقررول دا د مسلمان د یو ملک د وګړي او د عوامو کار دی چې ځان له داسې حاکم وخت مقرر کی چې هغه سبا په دې حدودو خیال ساتي دام د مسلمان ذمہواری ده د شریعت د دین اسلام جز او شعبه ده چې څنګه موږ ادا کوو دغه شان دی حد جاری کول دا څه دي نن ماوتا دومره روس تر لاړو دومره لورس ته لاړو چې هغه سيزونه چې شریعت ته نن داغه پسې خنداګانې کیږي او دا خلک زمونږ د ملک د مشرانو آئیډیل او څه دي نوبل انعام یافته خلک دی چې کوم د شریعت نن خنداګانې کوي څوک د نکاح پسې خندا کوي نکاح پکې چا راوسته ده جون دې تیراوه چې کوم دې خوښي څنګه دې خوښي چا سره دې وخت جون دې تیراوي او دا خلک زمونږ د ملک د بعضو خلکو په خیال کې د روان دور زمونږ د ملک څه دي وزیران او مشران دي دا به زمونږ ملک مشري کوي محترم عارض مې دا کو چې دین یوازې صرف د ګورې د مونځ نوم نه دی صرف د ذکر اذکار نوم نه دی صرف د رجوع نیولو نوم نه دی صرف د صدقې او د خیرات او د زکات نوم نه دی ګوره دین دا یو وسیع شیز دی په دې کې دا علما کرام د شپږ شوبې ذکر کړي غټي غټي په دې شپږ کې بیا دا غونډه خبره را باندې کړي چې عقیده دا عبادت دي معاملات دي معاشرت دي او دارنګي اخلاقیات دي او سراش پغم نمبر حدود دي چې کومه تا مونږ به عام جبه کې سیاست وایو یو د پښتنو یا د ملک سیاست دا نه چې شریعت او سیاست وایي چې تعالی حدود قائم کی نن چې د ملک د بدامنی دا ډېر لوی وجدادا زموږ په ملک حدود نه جاری کیږي نن د بل عزت تار کیږي وجه سره زګه چې دغه مجرم ته د جرم سزا نه ملاوي یو ته سزا ملاو شو مونږ وایو سعودي کې د غل نه لاس کټ شوی ما په خپل الته د لاس کټ شوی کسان مالی دلی نو د چا مجال څه چې د غلا سوچ کی چې کله حدود جاری بیا بغلا نه کیږي بیا به زنا نه کیږي بیا به قتل نه کیږي نن په 500 روپے خلک قتل کیږي ولی دا پته چې نن یو ګنټې له به تانه د ورزم کړي بیا به راځم واپس الله رب العزت زموږ استادو په دې خبره باندې پوهه را نصیب کی چې موږ تاسو د کامل مؤمن کېدو